ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. مخکې آیات کې الله رب العزت د الله تعالی په وحدانیت باندې پنځه دلایل څو هغه بیان کړي وو او هغه نه مخکې آیات کې دعوا د الله تعالی د وحدانیت ولا بیان کړي وه چې د الله تعالی څه دی دا یک یو دی وحده لا شریک ذات دی څوک ورسره شریک څه دی په ذاتو او صفاتو کې نشته دی او بیا ورپسې پرون آیات کې ورباندې پنځه دلایل ذکر کوم چې وګوره دا غټ غټ کارونه چې دي دا یو الله تعالی نه بغیر بل څوک نشي کولی نو دینه معلومه شوه چې لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا که چیرې ځمکې او اسمان کې د یک یو رب نه علاوه نور خدایان وی نو ځمکې او اسمان په خپل منځ کې به بیا بګړوالی به راغلی وو او همدارنګې جګړه به راغلې وه او نظام دا به ختم شوی فساد به راغلی وی خو معلومیږي چې بل رب څه دی دغه نشته دی نن آیت کې ذکر کېږي چې ومن الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله د مشرکینو حالت ذکر کېږي وی کسه مخکې د الله تعالی وحدانیت او په هغه باندې دلایل ذکر شو دعوا د وحدانیت او بیا دلایل د وحدانیت بیان شو نو اوس ذکر کوي وی هغه خلک چې هغه مشرکین خلک وي الله تعالی سره خپل شریکان او حصهداران نستی وي نو دوی د خپلو شریکانو او بوتانو سره دوره محبت ساتي که حب الله د الله تعالی په شان دي لکه څرنګه مؤمنان خلک الله تعالی سره محبت ساتي نو همدارنګه دوی د خپلو معبودانو سره دوره کلک محبت ساتي خو دا خبره یاد وساتو چې والذین آمنوا اشد حبا لله کوم خلک چې مؤمنین دي نو هغه د الله تعالی باندې مینې کې ډېر کلک دي د دوی نه سخته مینه او پخه مینه محبت د الله تعالی په ذات سره کوي او بله خبره دا دی بل ځای قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي وی ای پیغمبره دا خلقو ته ویه قل ان کنتم تحبون الله فتبعوني ای خلقو که چیرې تاسو دا دعوه کو چې مو د رب سره محبت دی نو فتبعوني د ما عبادت ما تابعداري وکړو یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تابعداري کول گویا کې دا عین د الله تعالی عبادت کول دي ځکه چې الله تعالی فرمایي چې قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني یحببکم الله تاسو د ما تابعداري وکړو الله تعالی به تاسو سره محبت وکړي نو دغه خلک چې والذین آمنوا اشد حبا لله چې کوم خلک د الله تعالی سره محبت کوي نو هغه د مشرکین نه په محبت کې سخت دي الله تعالی سره بله خبره ده وی کلم چې دا خلک کوم دي که نه د ظالمان خلک مجرمان خلک دي چې کله قیامت ورسي چې دوی وګوري چې دا عذاب موږ دپاره تیار کړی دی الله تعالی عذاب په خپلو سترګو باندې وکسي لکه حدیث کې راځي بخاري شریف حدیث دی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغه جهنم چې دی که نه قیامت ورځې به دغه راوست راشي او دې کې به دا شانې واګې اچولي لکه څرنګه دنیا کې خلک آس ته چې دی هغه واګې اچوي نو همدارنګې به ملایکو به نیولي وي اویا واګې وي هر یو واګې پورې به اویا زره ملایک وي وی دا به نیولي وي او دغه حشر میدان طرف ته به راولي نو وی کله دغه خلک چې د الله تعالی غذا وغوښتي جهنم چې دی موږ دپاره تیار دی چې کوم مجرمین خلک دي او کوم خلک چې مؤمنین دي نو هغو باندې فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون نو هغو باندې نه خو دنیا کې څه ویره نو آخرت کې به دوی باندې څه ویره وي هغو خلکو ته به الله تعالی یو قسم تسلي به ورکړي وي نو وي داسې خلک چې دي که نه دوی به خوشحاله وي او دغه مجرمین خلک چې دا به خفه وي خو چې کله دوی عذاب وکړي چې ان القوة لله جمیعا چې یقینا کوم د الله تعالی دغه عذاب دی د مو دپاره دی او ټول قوت او طاقت اختیار الله تعالی سره دی
نو څه ان الله شدید العذاب چې دوی دپاره عذاب سخت دی نو هغه ځای کې بیا دوی ډېر زیات کاش ارمان دا الفاظ به استعمال کړي خو څه فایده ورته نه ورکوي ورونو دغه دنیا ژوند دی دا تېرېږي خو موږ تاسو ته پکار دی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم طریقې او همدارنګې د الله تعالی کوم احکامات دي هغو مطابق ژوند تېر کړو د قیامت ورځ بیا موږ تاسو لپاره به ډېره اسانتیا او ډېره خوشحالي وي ښه ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا او بعضې د خلکو نه هادي چې هغو نستی دي سوای د الله تعالی نه نور حصهداران معبودان یحبونهم کحب الله دیو محبت کوي مینه ساتي ورسره په شان ته محبت د الله تعالی والا والذین آمنوا اشد حبا لله او خلق چې هغو ایمان نه وړی دی مؤمنین خلق دي نو دوی کلک دي په محبت کې د الله تعالی سره ولو یر الذین ظلموا کاش کچرې وکسي هغه خلق ارمان کا پوهېدلی هغه خلق چې هغه ظالمان دي اذ یرون العذاب کله چې وکسي دوی عذاب په خپلو سترګو باندې چې ان القوة لله جمیعا یقینا طاقت او اختیار څه دی دا خو ټول د الله تعالی دپاره دی وان الله شدید العذاب یقینا الله تعالی چې دی نو دا سخت عذاب ورکوونکی دی هغه ټایم کې بیا دیو د دنیا ژوند پسې ارمان افسوس وکړي چې کاش مو د پیغمبر طریقې د الله تعالی احکاماتو مطابق ژوند تېر کړی وی الله تعالی موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا رب